درې صحابه دا بسل هغه دغه زمدي ونیولو قیدیان یې کړو د چې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ نام صحابي چې مشهور صحابي دا او لوی قربانی دین اسلام دې پارا وردا دین اسلام تاریخ شي لوی تکلیفونه تیر کړی دي دغه زمداونی ولای حضرت زید رضی الله دای زمداونی ولای حضرت عبدالله بن طارق رضی الله تعالی زمدی قیدیان کړو فرمای مکه مکرمه مشرکانو ته حواله کړو چې دو قید تواشو چې تر شورا پورې دو اسلام پوښایني تر هغه پورې خلاصو ما یا چې کوم د شهیدان حارث نامی شخص مکه مکرمه چې غټ مشرکو اخ کور سے قید کړو قید خانے ته واچول فرمای قربان سو حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ هغه صحابی دا چې کله کافران شهیدان کړي زخمونه په لګیدلې دي نيزو باندې کوم نه دای زخمی دا وینه ورنه چاچی او بدبخت وته ویلا وکته اسلام پرېړ دوي اسلام نه اړېږي بیا موږ تا پرېړ دویو داوته او بدبختو ما د الله په ذات باندې قسمي که دنیا په مخ باندې شوره خزانه دي شوره دولتونه دي دا ټول ما تراکو ز اسلام پر دورو پر بیا تیار نه یم دا هغه صحابي دا شهید کړای زخمی کړای ویناو نه توګړه خو اسلام پر نشلای د په باره شرعي حدیث مبارک تا فرمایا دا چې کله قید شلای قیدی کړای دا به روزانه تهجد نفلو ته چګیدای روزانه د تهجد نفلونه کول ومن الليل فتهجد به نافلة لك قرآن سے اللہ کریم فرمائی اے دی ما بندگانو تاسو شپې په یوې حصے چې تهجد نفلونه کو دا تاسو پر خاص کر ډیر زیات دي تهجد نفلونه فرمائی د شرنګا مخش روټینو په دین باندې مخش بیا تهجد نفلونه کول قید خانه ته واچ دا خو تهجد نفلونه پرې نسلو په هغه طریقې بدای صبر وختي چګیدای فرمای دور چګ आवाज سره به قران تلاوت کولای او دور درد نه بیا کولای قران تلاوت او دور خوش आवाज الله پاک ورکړاو چې مکه مکرمه شجه آبسی می وخت چې کوم در جمسلی کور مختبه جمسلی او په چغو بیا دړل چې د قران تلاوت आवाज بیا ودلای